کړي سپینې سپینو توریو کې انتهایي تورو او چې کله به جناب نبي کریم صلی الله علیه وسلم جلال کې ورغلو سترګو مبارک کې به هغه سره رګونه جواد شولو الله نبي په ده ځای کې یو راک و چې کله به الله نبي جلال کې شو کله به الله نبي هغه غصې کې شو هغې به هغه راک جواد شولو الله ایمان نبي ته ګاڼه کې راوړې کړې وه غوږونه مبارک انتهایي سپینو لکه فصله وه داسې به لګېدلو لکه چې یو توی کېده هغه ګلۍ په یې ولګي الله ایمان نبي ته داسې حسن ورکړو سینه یې کلو سینه سینه یې فراخه سینه ډېرې نرمه پرې یو نري ویښتو هغه لیکه وه الله ایمان نبي په دغه دواړو کندو منځ کې یوه غوښه وه چې هغه مهر نبوت و په هغه باندې لیکلي محمد رسول الله الله ایمان نبي ته کوم لسونه یې کړي وو هغه غوښو ډک لسونه وو چې ورسره به مصبیحه وکړه هغه به یې لوس نه نوی کولو تاسو هغوی نه لوس نه ونه یې کړه الله ایمان نبي قد داسې قد ورکړی و چې غاړ صاحب ودرېدلو دین په ښکاره کېدو چې لاړ صاحب ودرېدلو یخ برابر په ښکاره کېدو رنګ مبارک یې هغه سپین رنګ و خو سرخیل طرف ته مایل و الله یې ما داسې ښایسته نبي پیدا کړی ده بیا به زه د یک نبي تابعداري څنګه نه کوم زه به یک نبي غلامي څنګه نه کوم زه به یک نبي چوکیداري څنګه نه کوم چې هغه هر ټایم کې په سجدې پروت ده دا اواز یې لګولی امتي امتي اما امت اما امت نن زه دوی بېغیرته شوه نن زه دوی کمزوره شوه چې نن د امام په نبي په غیرت باندې ډکه اچولی شي امام په نبي ناموس باندې ډکه اچولی شي او زه خاموش دلې کې پروت یم تاسو نه یې وداخله د دغو کبیرینو په موجودګۍ کې دنه دا وداخله چې تاسو به کورونو ته شئ هغه ځای کې به د ختم نبوت پرچای کوئ د قیدیانانو بایکاټ مهم به چلی چلی به که نه به چلی خپل نبی شفاعت به حاصلو که نه به حاصلو تو تاسو ودرېږئ چوک دا ودا کې وہ ساتھی کھڑے ہو جائے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نبوت کی چوکیداری کریں گے اللہ کی نمود پہ مرنے مٹنے کے لیے تیار رہیں گے میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں یہ وہ فوج ہے جو اپنی تن من تن جناب نبی کے اسلام پر لٹانے کے لیے تیار ہے اے اللہ میں نے ان کو حش میں کھڑا کیا اسے حش میں قبول کرے آخر میں جواب ہے نعرہ تکبیر آج و تخت ختم نبوت